رحمت الله وګورا آثار د رحمت د الله تا کیف یحیی الارض بعد موتها چې څنګه ژوندې کوي ځمکه پس د بنجروالینا ان ذلک لمحیی الموتى هم دغه رنګ به الله را ژوندې کی مړو لرا وهو علی کل شیء قدیر الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. الله پاک سورې روم کې د خپل ذات او د خپل وحدانیت ثبوتونه او دلایل او په انسان باندې احسانات بیانوي. الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ومن آیاته ان يرسل الرياح د دې ریاح کې مونږ یو قانون ویلو. ابو حیان رحمه الله یو ډېر لوی مفسر دی، ابو حیان نحوی ته وی، هغه وی په قرآن مجید کې چې کوم ځای کې ریاح راشي یعنی د ریح جمع راشي، ریح ویل شي هوا ته او چې جمع راشي ریاح، نو دا ریاح چې کوم دی د دې نه مقصد رحمتي چې الله پاک رحمت لیږون کړي، دا هواګانې په شکل د رحمت راځي. او چې کله دا مفرد بیان شي یعنی دا ریح راشي، نو کوم ځای کې چې ریح راشي نو هغه ځای کې د دې نه مقصد عذابي د الله داسې د الله ر طرف نه داسې هواګانې لیږل چې هغه د عذاب سبب وګرځي. لکه الله پاک دلته کې وایي ومن آیاته ان یرسل الریاح مبشرات، الله لیږي هواګانې زیری ورکوونکي. او په مخکې صورت کې راځي الله پاک وایي ریحا صرصرا، هواګانې هوا سپیرو، نو چې کله مفرد راشي نو د هغې نه مقصد چې کوم دی نو هغه عذاب والا هوایي. الله وایي الله هواګانې رالیږي مبشرات زیری ورکوونکي، د څه زیری ورکوونکي؟ لیذیقکم من رحمته، چې الله په تاسو باندې خپل رحمت وسکوي، خپل رحمت وکړي چې د هغې نه مقصد باران دی، چې هغې سره ځمکه غوړه شي، چې هغې سره د ځمکې ضرورت پوره شي، د ځمکې هغه تند ماته شي او هغه ستاسو دپاره د فایدې کار وکړي. بل ولتجري الفلک بامره، کشتۍ روانې کړي الله پاک په حکم خپل سره، په فیصلې خپل سره. نن سبا خو چې کشتۍ ګرځي، لانچ ګرځي، نو جنریټر باندې ګرځي او د هغې خپل ایډوانس سیسټم وي. پخوا به دا صرف په هوا باندې وي چې هوا به مناسبه وه، هوا به موافقه وه، نو خو کشتۍ به دریاب کې روانه وه، او چې هوا به موافقه نه وه نو کشتۍ به نشوه روانېدې. نو الله پاک وایي د کم دور د انسان چې کم ضرورت دی د هغه د ضرورت مطابق زه هغه سره خپل کار کوم. اوس د دې زمانې انسان تیز دی، هغه ته ډېرې مسلې دي، الله ورته ټکنالوژي هم تیزه کړه او هغه په ذهن کې وام چوله. د پخوانۍ زمانې انسانان چې کوم نو هغې ضروریات د دې انسانانو په نسبت باندې کم وو، که هغې به هغه کشتۍ دریاب ته راکوزه کړه او که په هوا به چلېده نو د تیزې او د تلوارې به پکې څه مسله نه وه. نو په دې وجه باندې به هغې د هفتو هغه سفرې چې نن سبا کېږي ای به په میاشتو باندې کولې. لکه څنګه چې مونږ سفرانه مونځ نن سبا کوو نو مونږ یې 78 کیلومیټر نه والي تر 95 کیلومیټره پورې په دې باندې فتوي دي، چې کم نه کم 78 کیلومیټر او میل 48 او دغه چې 95 چې کوم دی نو اخري په دې باندې فتوا ده چې څه مولیان وایي 78 کیلومیټر دی، څه وایي 95 نه، چې 78 نه وړي نو که 95 ته ورسي که ونه رسي، خو دا اخري چې کومه ده په دې باندې فتوا ده چې ته بیا سفرانه مونځ کولی شي. نو دا د پخوانۍ 3 ورځو 3 شپو په اندازه دی. د دې تیزۍ او د ضرورت او د مجبورۍ خبره راته کومه. پخوا به انسانانو دا سفرې کولې په اوښانو، نو هغه به چې 3 ورځې او 3 شپې سفر وکړو نو د هغې نه به 2 کم 50 میله جوړ شو او 2 کم 80 کیلومیټره به تلو شو، کیلومیټر د میل نه کم دی. نو هغه مناسبت سره اوس چې کوم دی نو چونکې سفر چې دي نه هغه څوک پیاده او په اوښانو باندې نه کوي، نن سبا خو د جهازونو سفرې دي، نن سبا خو د پلین کوچو د ګاډو سفرې دي. په دې وجه د هغې اوس اندازه شوه چې پخوا به دوره سفر په دوره وخت کې کېده، 2 کیلومیټر سفر به کېده په دې 2 ورځې په دې 3 ورځې 3 شپې کې، نو 48 میل او 78 کیلومیټر ته جوړ شو. دغه شانتې الله وایي پخوا به د انسان ضرورت په هوا باندې ترسره کېده، نو په دې وجه الله پاک به ورته هوا موافقه کړه او هغه دغه به چې کوم دی نو کشتۍ
هغه به د یو ملک نه بل ملک ته تله سره پاره ولتبتغوا من فضله چې د الله فضل تلاش کړي چې خپل د تجارت مال هلته اوسي او د هغې نه دلته راوړي نو چې د انسانانو په مابین کې هغه چین اوچلیږي ولعلکم تشکرون او الله وی دا رسه دپاره دا د مستۍ دپاره نه چې ته په دې باندې مستي وکړي چې دا ما کمال وکړو دا چې مې کو هغه نه چې زما شکر وباسي چې دا ما باندې الله احسان وکړو ولقد ارسلنا من قبلك رسولا الى قومهم حضور ستانه مکه هم موږ ډېر انبیا خپل قومونو ته لیږلي تاسو ناشنا خبره نه ده چې په دې مشرکانو باندې دا خبره ناشنا لګي او دې ته دا عجیبه کار ښکاري چې دې له ته د یو الله دعوت ورکړي صرف مسله دا ده چې شوګستا او د عیسی علیه السلام ترمنځ زمانه ډیره تیره شوې ده د دې نه مخکې د بل نبي ترمنځ دومره زمانه نه تیره شوې چې هغه 600 یا 950 کاله دي نو په دې باندې دین مشتبه شوی دی انجیل د یو انجیل نه 15 پاسه 100 انجیل جوړ شوي دي نو نه پیژني پکې چې کم یو پکې صحیح دی نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام دې باندې د مهنت زیات ضرورت دی او هغه مهنت ته په ښه طریقه باندې کې کني موږ ستانه مخکې هم انبیا لیږلي دي ګرانه خبر نه ده خو صرف د دې دپاره ناشنا ده فجاؤهم بالبینات ایوب هم په ښکاره ثبوتونو باندې راتلو نو فانتقمنا من الذین اجرموا موږ بدله واخیسته د هغه کسانو نه چې مجرمانو چې هغوی هغه ثبوتونه هغه دلایل ونه منل یعنی موږ د فرعون خبره بیګا کړې وه چې هغوی ته ښه پته وه د دې خبرې ورته ښه اندازه وه چې دا زه چې کوم کار کوم دا ناروا دی منګه انسانانو ته د دې خبرې پته وي چې بھائی دا ما کوم روزګار روان کړی دی دا جایز نه دی یا خو په دې کې سود دی یا په دې کې رشوت دی یا په دې کې د حرام و رش دی یا دا د ګاڼې طریقې ته رسېدلی دی موږ ته ښه پته یو کوي ځان هم ناغرضه کړي ځان هم ناپویه کړي کني زمونږ ضمیر موږ ته آواز کوي چې دا کوم مسله تا شروع کړې دا کوم روزګار دې شروع کړی دا غلط دی پیغمبر علیهم السلام ته یو صحابي راغی ورته وی حضور زه د غر خوا کې اوسم ما سره د سورلیم پوره بندوبست نشته زه میاشت 2 میاشتې پس تاسو ته راځم نو په دې کې به الله احکامات را نازل شوي نو زه به څنګه اندازه لګوم چېرې یو کار زه صحیح کوم که غلط کوم چې دلته چې راځم نو احکامات راغلي هلته خو ما ته پته نه لګي زه میاشت 2 میاشتې پس راځم پیغمبر علیهم السلام ورته وی الله پاک تا ته په دې زړه کې په دې بدن کې یو قاضي کېنولی دی چې ته ضمیر وي کله چې ته یو کار کې هغه تعالی اواز درکوي چې ته یو کار کې او ته پې خوشحاله چې په دې باندې دا نور خلک هم خبر شي چې دې کې پیداوالي دکه کار صحیح دی چې ستا ضمیر پې نه یریږي ته پې خوشحاله چې دا ما د خلکو په مخ کې وکړې بس دکه کار کوه دا جایز دی او چې په کم څیز باندې ته یریږي یاره دې خبر نه شي یاره دې خبر نه شي دا ته پته ونه لګي دا مه کوه دا ناروا دی دا ناجایز دی پیغمبر علیهم السلام دا هغه مسله په هغه ځای خلاصه کړه ورته یې وی حل یې کړه چې تا ته د دې خبرې ضرورت نشته چې ته بای حکم به راغلي که به نه راغلي بس خو چې کوم کار ته خلکو په مخ کې کولی شي بس دکه جایز دی او چې کوم ته خلکو نه پټې بس دکه مه کوه دکه ناروا دی ځکه تعالی ضمیر آواز درکوي نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام د یو انسان دا ضمیر چې دی د ده په آواز باندې دله لبیک ویل پکار دي یعنی مثلا چې کوم دی یو سړی دی او هغه د چا نه قرض اخیستی دی او هغه سره ښه شته اوسو او نه ورکوي وله په قرض کې مونږ خبره کړې وه چې پیغمبر علیهم السلام وایي چې کله قرضداري ته تا وکړه هغه تنګدسته دی نو چې تر څو پورې هغه تاله قرض نه دی درکړی ستا د قرض هغه عمره ثواب تا ته روزانه ملاویږي او چې څومره پې ورځې اوړي دومره هغه ډبل کېږي چې ته هغه ته ګورې هم دکه شان دی چې تا سره پیسې شته او ته یې وله نه واپس کړې نو دومره ستا ګناه وروړي تا سره ښه پیسې شته چې بھائی د دې سړي نه ما اخیستې دي ما سره ښه کړي دي او اوس په هغه طرف نه ورځئ اوس ته نه هغه نقد سودا هم نه کوي موږ به دا ووایو اوس پې هغه سلام هم نه کوي د به پیسې را یادې شي نو دا چې څومره پیسې د ده نه تا قرض اخیستې دي ستا د ورځې دومره ګناه کېږي او تا ګناه ته ځان تړلی دی الله پاک وایي په دې باندې هر یو انسان پوهېږي پیغمبر علیهم السلام دین په دې باندې پوهېږي خو د هغې نه باوجود دی شیطان تړلی دي خپل ضد اخیستې دي نو د دې که دغه انسان د دینه بدل نشي اخیستی نو فانتقمنا زه به ترېنه بدللم من الذین اجرموا د دې جرم ځکه چې قانون زما ماتوي احکامات زما ماتوي
وکانا حقا علینا نصر المؤمنین. الله وی ما بزان باندې لازم کړی دی بدل او مدد د مؤمنانو سره به زه مدد کوم. څوک چې زما د احکاماتو باندې پوره عمل کوي نو هغه له په دې خبره باندې یقین پکار دی او په دې باندې هغه له ځان له زړه کول پکار دی چې که په دنیا کې ما سره یو کس هر څومره زیاتي وکړي خو په هغه وخت کې به د دې زیاتي بدل ما ته ملاویږي چې په کوم وخت کې د سره نور هېڅ هم نه یو ما ته ضرورت وي. الله الذي الله هغه ذات دی یرسل الریاح چې رالیږي هواګانې فتثیر سحابا پس هغه وریځې راوچتېږي د یو طرف نه د بل طرف نه راوچتېږي چې کله هوا راشي موږ وایو دا بوس وریځ راوړي فیبسطه فی السماء تقسیمېږي خورې ورېږي په اسمان کې کیف یشاء څنګه چې د الله خوښوي یو تحت نه جوړ کړي دغه ځای کې غوړوس کې شي هلته کې غوړوس کې شي ګیر چاپېره دا یې وویشي ویجعله کسفا یا یې ټوټېږي او یو بل سره یو ځای کېږي نه هغه ځای کې لغون تښکاره شي بل ځای کې لغون تښکاره شي د الله خوښه ده فتره الودقه ته به وینې دا ساس کې د باران یخرج من هلاله چې د دې نه د مابین نه راوځي او سورې پکې نه کېږي اکه وریځې نه راوځي نو فاذا اصاب به من یشاء من عباده نو رسی چې کوم ځای کې خوښه شي خپلو بندګانو ته چې چاته کوم ځای کې ضرورت وي کوم ځای کې الله غواړي هلته کې اوسي اذا هم یستبشرون ناڅاپه هغه خلک یو بل له زیري ورکوي اکه دې کخیري وریځ راغی موسم بدل شو باران به وورېږي فصلونه به وشي اگر وان کانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین اگر چې دا خلک مخکې د نازلېدو د دې باران نه مایوسه یاره به سوکړه ده باران نه کېږي زمونږ د عمل نتیجه را یاره چې څه وجه ده څه وله وکړو الله وایي زه به ناڅاپه خپل رحمت راوورومه نو فانظر الى آثار رحمت الله د الله د رحمت اثر ته لږ وګوره نښو ته یې وګوره هغه فایدو ته یې وګوره کیف یحیی الارض بعد موتها چې څنګه په دغه باران باندې هغه ځمکه ژوندی کوي کومه ځمکه ژوندی کوي بنجره ځمکه پې زرخیزه کړي ان ذلک لمحیی الموتی نو انسانه یاد ساته دقه شانتې به الله پاک مړي راپاسوي دا ستا چې په باسې بعد الموت باندې یقین نشته او تا ته خوب ښکاري نو دې اوچې او سوکړه زده ځمکې ته وګوره چې دا هېڅ هم نه کوي هغه جاړي بوټي هم نه کوي چې باران ترې راوورېږي نو څومره ښکلی فصل کوي دقه شانتې الله پاک دا مړي به راپاسوي دا قبرونه به دوباره چي او حساب کتاب ته به ودرېږي وهو علی کل شیء قدیر ځکه چې الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی دی تا ته د نښې دپاره وښولو چې دقه شانتې مثال د دې قبر هم دی چې دا دومره خاوره پې پرته راته وی دا به څنګه الله پاک دوباره راپاسي لکه څنګه چې د دې اوچې ځمکې نه دا شین تیغ راوچت کو دقه شانتې د دې قبرونه به دا انسانان دوباره راپاسي او د دې سره به حساب کتاب کوي. بسم الله الرحمن الرحیم ومن آیاته او بعض د علاماتو د قدرت خداینا ان یرسل الریاح را لیږل د هواګانو دي مبشرات چې دا زیری دی ولیذیقکم برحمته چې الله پاک اوسکئ خپل رحمت لره په بندګانو ولتجري الفلک او چې روانې شي کښتۍ بامره د الله د فیصلې مطابق ولتبتغوا من فضله او تاسو تلاش وکئ د معاش خپل ولعلکم تشکرون د پاره د دې چې شکر وباسئ په احساناتو د الله ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم حضور منګستانه مخکې ډېر انبیا را لېږلي خپلو اقوامو ته فجاؤهم بالبینات غیرات لکړي په ښکاره ثبوتونو سره چې کوم قوم غوښتي وو فانتقمنا من الذین اجرموا بیا بدله واغسته موږ د هغه کسانو نه چې چا مخالفت کړی وو ګناهونه یې وکړو وکان حقا علینا نصر المؤمنین موږ په ځان لازم کړي دي مدد د مؤمنانو الله الذي الله هغه ذات یرسل الریاح چې رالیږي هواګانې فتصیر هغه رواني کې سحابا وریځې فیبسطه خورېږي په السماء په اسمان کې کیف یشاء څنګه چې د الله خوښه شي ویجعله کسفا یې ټوټې ټوټېږي فترى الودقه به وینې ساس کې یخرج من هلاله چې راوځي به درمیان د دې وریځې نه فاذا اصاب به من یشاء من عباده پس کله چې ورسي چاته چې خوښه شي د خپلو بندګانو نه اذا هم یستبشرون تبه ګوري هغې به پې زیري کوي وان کانوا من قبل اگر چې ودي مخکې ان ينزل علیهم چې نازل شوي وي دا باران من قبله د دې نه مخکې لمبلسین نه امید وو فانظر نو ګوره الى آثار رحمت الله نخو د رحمت د الله ته کیف چې څرنګه یحیی الارض زرخیزه کې ځمکه بعد موتها پس د بنجر والینا ان ذلک لمحیی الموتى دغه شان دی به قبرونه اوس پړي خلک به راژوندي کي وهو على كل شيء قدیر الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی